انګریزي کې یو کهاوت دی وایي جسټس ډیلیډ از جسټس ډینایډ. که ماته په وخت باندې ماته انصاف میلاو نه شو نو دا داسې دی لکه ماته د سر اډو انصاف نه دی میلاو شوی. باچا صاحب د تعلیم بنیاد کېښودو او چې کله والي صاحب راغی نو هغه نور عروج ته ورسو. د والي صاحب په عروج کې بیا ډیزرونګ سټوډنټس له به دغه به یې ورکول، سکالرشپس به یې وله ورکول. او زما بل نیکه چې ایوب خان چې به سوات ته راغی دا والي صاحب موږ ته خبره کړې وه چې هغه به وایي چې زه سوات له پیسې ورکړم د سړک دپاره د بلډینګ دپاره. نو ما ورته ویل چې نه موږ له سړک له پیسې راکوه نه موږ له بلډینګ له پیسې راکوه. زما د سوات خلکو له په ډاو میډیکل کالج کې سیټونه ورکړه، په کینګ ایډورډ میډیکل کالج کې سیټونه ورکړه، په خیبر میډیکل کالج کې. ډېر کم خلک په دې دنیا کې داسې دي چې هغو د نور دپاره چې څه کوي نو هغو ته په خپله خوشحالي میلاویږي، هغو د چا د واوا دپاره کار نه کوي. دغه شانتې والي صاحب او باچا صاحب هم د چا د واوا دپاره کار نه دی کړی، هغو ته د دې قوم په خدمت باندې تسکین میلاوېدو. او زه نن په ډېر فخر باندې دا خبره کوم چې زما خور چې دلته ده زیب النساء جیلاني شهزادګۍ خو خیر ده، خو زما په نیز دا په حقیقي معنو کې شهزادګۍ ده ځکه چې دی د خپل نیکه په نقش و قدم باندې کار شروع کړی دی. دی په تعلیم کې کار شروع کړی، په صحت کې کار شروع کړی، خلکو له واټر پلانټ ورکړي دي، خلکو له بورونه کړي دي، ریهیبلیټیشن یې شروع کړی دی. او دی د چا د واوا دپاره دا کار نه دی کړی. زما په خیال کې ډېر خلک بدلته وي چې هغو ته به دا پته هونی چې د 20-25 کال نه دا لګیا ده او په سوات کې دا کار کوي. خو ما ته خپله خور معلومه ده او دا چې دا هر څه کوي د خپل تسکین دپاره کوي، د خپل پلار نیکه د نوم دپاره کوي. د دیو پلار چې حافظ بهادر شاده صاحب هغه ډېر قابل انسان و، حافظ قرآن و، خو د بدو د قسمتۍ نه هغه په ډېر کم عمر کې د هغه بینایي لاړه. اب خلکو له د خپلو وسایل نه فیسونه به یې ورکول، جامې به یې وله اغستې، کتابونه به یې وله اغستل. او د هغې 2 مثالونه زه تاسو له در کومه. زه یو 2 کاله مخکې مدین ته تللی وم، یو پروګرام زما سره یو ایلډرلي سړی ناست و. نو ما ته تپوس کو چې تاسو څه کوئ؟ نو هغه ما ته چې زه د دې سکول نه وس هیډ ماسټر ریټایر شوم او په ما باندې سبق حافظ بهادر شاده صاحب ویلی دی. دویمه واقعه دا وه چې کله زما د FSC امتحان ختم شو نو زه چې څنګه د پیپر نه رالم نو سړی په ما پسې راغی وایي جي ستاسو تره راغلی. نو چې زه راووتم نو ما ته ویل چې امتحان دې ختم شو. ما نو ما ته ویل چې خپل کتابونه ماله راکړه ځکه چې هغه بل چاله ورکړي. نو دا کم کار چې زیب النساء بیبي شروع کړی دی موږ ټول په کار دی چې د داسې خلکو بې حد عزت کوو، بې حد احترام کوو او داسې خلکو له به موږ انکریجمنټ ورکوو نو نور خلک به یې کوي. که دا جذبه په لږو نورو خلکو کې راله نو یقین وکئ چې زموږ دا معاشره چې ده دا به یو مثالي معاشره شي. نو زه به تاسو ټول ته یو التجا کومه چې موږ به ټول پاسو او د دې بیبي دپاره د دې شهزادګۍ دپاره به لاس وپړقو.